بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق کې مونږ دا خبره کړې و چې لو راځي د پاره د شرط په ماضي کې په ماضي باندې داخليږي او د دې لپاره راځي چې دا مضمون جزاء د دې حاصلېدل معلق دي په مضمون د شرط باندې سره د قطع د انتفانا چې لکه مطلب شرط نه واقع شو د شرط نه واقع کېدو د وجنه جزاء نه د واقع شي لکه لو جئتني لاکرمتک کته ما خاطر راغله وینم ما بس اکرام کړه نو دلته د اکرام معلق کړه پر شرط باندې چې اکرام بس تعالی کوم چې کله شرط واقع شي مجیئت شي خو مجیئت نه شوه نو اکرام هم نه شوه. علامه ابن عجب رحمت الله علیه چې دا خبره صحیح نه ده کا اول سبب دی دویم سبب دی او په انتفاع د سبب سره انتفاع د مسبب نه راځي نو او په انتفاع د مسبب سره انتفاع د سببونو راځي نو د څه پکار ده چې ته داسې وې چې انتفاع د جزاء شوی ده په انتفاع د شرط شوی ده د انتفاع د جزاء د وجنه او دا وې علامه تفضل الله چې دا خبره صحیح نه ده بلکې علما کرامو چې کوم دا خبره کړې چې لو راځي د پاره د امتناع ثاني په امتناع اول نو دا د دې مطلب دا دی چې دا دویم په خارج کې نه واقع نه اول دغه په خارج کې نه واقع دا مثال نه یوز کړو نن دا خبره کوي چې لو دا د شرط لپاره راځي په ماضي کې نو د دې لپاره دا خبره ده چې لکه دا په جمله اسمیه باندې هم نشي داخلي دي او په دغه باندې هم نشي داخلي دي په استقبال باندې هم نشي داخلي دي بلکې دا لو چې دا به همیشه لپاره په ماضي کې راځي ماضي دی وي نو لکه جمله اسمیه ته هم مطلع او فعل مضارع ته متنا دغه جمله اسمیه چې نه دا په ثبوت او په ثبوت باندې دلالت کوي او دغه چې کوم دی دا جمله فعل مضارع دا په دغه باندې دلالت کوي په استقبال په معنا باندې دلالت کوي نو لو چې نه دا په مضارع باندې به هم نه داخليږي او لو چې نه د اصل په اعتبار سره لو په دغه باندې هم نه داخليږي په جمله اسمیه باندې خو کچرته سنقطه موجوده وا نو د هغه نقطې د وجه نه بعد لو په فعل مضارع باندې داخلي اگر لګي درې مثال نه بیا ذکر کړی دي لو یطيعکم فی کثیر من الامر دلګي الله تعالی د تجدد او د استمرار معنی اغستل مقصود دي نو د استمرار او تجدد د معنی د وجه نه دلګي د لو په فعل مضارع باندې داخل شوی دی پوښوي یا لکه نور مثال هم رسول راو د پرو به مکدم او فاذا كان لو للشرط في الماضي کله چې لو راځي د شرط لپاره په ماضي کې نو فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتيها نو لازم دي عدم ثبوت یعنی جمله اسمیه بنوي دغه جمله اسمیه په ثبوت دلالت کوي والمضي او دغه رنګ یې پر دا لازم ده جو ماضي کې راتلل په جملتيها په دوه جملو کې دوه جمله مطلب یعنی شرط او جزاء د دوه با دبا ماضي بوي او جمله اسمیه بنوي او د فعل مضارع بنوي ولی جمله اسمیه به ولي نوي نو اذ ثبوت ينافي التعليق ځکه ثبوت چې دا منافي دی تعلیق یعنی جمله اسمیه دا د تعلیق منافي ده او دلته دا شرط معلقيږي په جزاء باندې لو جئتني لاکرم دو کته ما خاطر نو اکرام به وکما سينه ندلګي دا جزاء دا اکرام معلق کړه ده په شرط باندې او ثبوت رنده دا معلق کېدو منفي د تعلیق منفي ده منافي ده نه دی وجنه جمله اسمیه نه چکره والاستقبال او جمله د لو چې په کومه جمله باندې داخليږي هغه فعل مضارع به هم نه دغه فعل مضارع په استقبال دلالت کوي والاستقبال ينافي المزيه او جمله استقبال دا منافي ده د تیر شوی جمله فلا يعدل في جملتيها نبعد عدول بنکولې به ځوانو جملو کې عن الفعله الماضيه د فعل ماضینا الا لنقطه مگر د نقطې د وجنه لکه پوښوي ویلې باندې کچرته س نقطه راغله نو ال دې کې بیا د لو په فعل مضارع باندې داخليږي او که نقطه نه و نو ال دې کې با لو په فعل مضارع باندې نه داخليږي ومذهب المبرد انها تستعمل في المستقبل استعمال ان امام مبرد رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه ان په مستقبل باندې داخليږي دغه شان دي دا له هم په مستقبل باندې داخليږي او هو مع قلته ثابت او دا د لو دا استعمال په مستقبل کې اگر چې لګ د خو ثابت ته نه قولی علیه الصلاۃ والسلام اطلب العلم ولو بالسين اطلب العلم علم حاصل کړئ اگر چې په چین کې ولې نه
یو خدا خبره کنه چې لږی د قول علیه الصلاۃ والسلام لیکل لري او دا موضوعي حدیث ته موضوعي دی مطلب دې اصل نشته لري دا رضا نه چا جوړ کړی دا حدیث نه ها اطلب العلم ولو بسین دلګه ګوره دا لو چې دی کنه دلګه اطلبو فعل امر دی اطلبو تاسو علم حاصل کړئ اگر چې دا حاصلول په دې سټین کې ولې نه نو د اطلبو د وجنه د اطلبو د قرینې د وجنه دلګه دا لو چې دا په فعل مضارع باندې داخل دی او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ته انی اباهی بكم الامم یوم القیامه ولو بالسقط چې د قیامت پر ورځ باندې به په تاسو باندې په نورو امتونو باندې په فخر کوم تاسو د وجنه ولو بالسقط اگر کا په داسې ماشوم باندې ولني چې هغه غورځیدلې مطلب دا چې دغه نه کنه لا په پوره شوی نه یو د پیدایش نه مخکې مړ شوی نو اگر کدا ولې نه نو دل لګي دا هم په فعل مستقبل باندې داخل ده او دای بګي انی اباهی دا قرینه نه پرې معنی الګه پوښ په معنی نو فدخولها على المضارع نو دا لو چې دا په فعل ماضی باندې داخليږي او کچرته په فعل مضارع باندې لو داخل شو نه به د نقطې لپاره وي د سره لپاره وي د نقطې لپاره لکه دلته الله تعالی فرمایلی ولو يطيعكم في كثير من الامر کچرتی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو تابعداري کوله په ډیرو کارونو کې لعنتم نخامخ تاسو په مشقت کې غورځېدلی وي نو دلته کې استمرار والا معنا فائدہ اغستل مقصود دي استمرار د فعل په استمرار کېدو معنا اغستل مقصود دي د دې وجه نه دالو چې دا په فعل مضارع باندې داخل شوی دی ځکه ماضی چې نه بری کې استمرار والا معنا نه وي بلکې په فعل مضارع کې استمرار او تجدد والا معنی استمرار په دوه قسمه ده یو استمرار ثبوتی دی یو استمرار تجددی دی پر جمله اسمیه کې استمرار ثبوتی وي او په جمله فعلیه فعل مضارع کې استمرار تجددی وي پوښوي نو لو یطيعكم فی کثیر من الامر معنا دا کچته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو تابعداري کوله په ټولو کارونو کې نو د بس تاسو مشقت کې غورځېدل وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو په ټولو کارونو کې تابعداري نه کوي د دې ودی نه تاسو په مشقت کې هم نه غورځېدل پوښوي به معنی نور تفصیل به کوم ګورم فدخولها على المضارعين داخلي دلیل او په مضارع باندې په کوم ځای کې لکه الله تعالی فرمای لو یطيعكم فی کثیر من الامر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کچه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو تابعداري کوله اے صحابه کرامو فی کثیر من الامر په ډیرو کارونو کې لعنتم نتاس و مشقت کې غورځېدلې وې اے ملعنتم سمانه دا لوقعتم فی جهد وهلاك تاسو به غورځېدلې په مشقت کې او په هلاک کې نو فدخول على المضارع داخلي دل له په مضارع باندې سره باندې لقصد استمرار الفعل د پاره د مقصود د قصد د فعل د استمرار کېدو چې فعل مستمر دی فيما مضى په تیر شي زمانه کې وقتن فوقتن وس دلګي دا فعل چې نه داسې شری اے لو یطيعكم فی کثیر من الامر دلګي فعل څه شری د کم فعل د استمرار د پاره دا راغلی دی د کم فعل د استمرار د پاره راغلی دی په دې کې دوه احتمال دي یو دا چې اطاعت ته اطاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کچته دی پیغمبر صحابه کرام دوی کچره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو اطاعت کوله په ټولو کارونو کې نو تاسو نو په ټولو کارونو کې خو پیغمبر اسلام تاسو اطاعت نه کړه تاسو اطاعت نه کړه نو تاسو مشقت کې نه کوځلې نه یو داره فالفعل هو الاطاعه فعل د اطاعت ته یعنی ان مدری کچته فعل اطاعت یعنی کم فعل کې چې استمرار والا معنی دا کدینه معنی من اطاعت والو نو بیان و بیدای یعنی ان امتناع عنتکم یعنی استاسو په مشقت کې د غورځیدون ممتنع څه شری بسبب امتناع استمرار علی اطاعتکم د دې سبب د وجه د دې وجه نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو په اطاعت باندې استمرار نه کړی که تاسو په اطاعت باندې استمرار کړی وې ای اطاعت و فعل کې اطاعت والا معنی کې استمرار دی کدی پیغمبر علیه السلام تاسو په اطاعت کې استمرار کړی وې نو تاسو مشقت کو خو پیغمبر اسلام اطاعت کې استمرار نه کړي په بعضو خبرو کو استاد خبره منلې ده او دلیل په دې باندې چې پیغمبر علیه السلام د الله پاک فرمای وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم چې تاسو سره مشورې کوا چې د صحابه کرامو هغه ترتیب وشي ترتیب قلبي وشي د دوه په برابر شي نو د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو د زړه ساتلو لپاره کله کله دغه خبره منلې ده کله کله د پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو خبره منله خو پیغمبر علیه السلام پر اطاعت باندې استمرار نه کړي واښو مې باندې
لو یطیعکم کچری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو په اطاعت باندې استمرار کوله نه تاسو خو مشقت کې تاسو نه غورځېدلی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اطاعت باندې استمرار نه کړی استمرار همیشواله پوه شو به معنی فإن المضارع يفيد الاستمرار ځکه فعل مضارع چې نه فائدہ رسور کوي د استمرار ورکوي ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار او دا داخليدل لو چې نه دا فائدہ ورکوي د استمرار د ممتنع کېدلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې اطاعت باندې استمرار نه کړي الګه پوه شو به معنی وس په دې صورت کې منګه دا فعل په کم فعل کې چې استمرار دی نو هغه فعل اطاعت دی دویم نمبر پدې کې احتمال لري چې دا استمرار پدې کم استمرار پدې فعل کې هغه فعل هغه امتناع اطاعت ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پدې اطاعت د اطاعت دې ممتنع کړي یعنی په هیڅ یو خبره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو خبره نه منلې او دا خبره دې دا واقع خلاف ده ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو خبرې منلې دي پوه شئ ويجوز ان يكون الفعل او جایز دي چې دا فعل یعنی کم فعل هغه فعل چې دا غیر استمرار قصد کړل شي امتناع الاطاعت چې د اطاعت ممتنع کېدل شي چې مطلب دا دی چې زمانه بیا لم یطیعکم فی چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سر ناړو تاسو اطاعت کړی نه دی که اطاعت کړی وې نو تاسو مشقت کوئ خدا خبره صحیح نه ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه هغه په بعض خبرو کې دا خبره منلې ده صحابه کرامو خبره منلې ده وندل کې دا لو کړه امتناع اطاعت د پاره د امتناع اطاعت کې استمرار پیدا شي نو اجازه کړ چې پدې کې دا نفي لکه څنګه چې په جمله مثبته کې دا استمرار والا معنی دغه چې په جمله منفیه کې هم استمرار والا معنی راتلی شي ويجوز ان يكون الفعل او جائز چې دا فعل یعنی هغه فعل چې دا غیر استمرار قصد کړل شوی امتناع الاطاعت اطاعت ممتنع کېدل وي یو معنی بیا دا شي یعنی ان امتناع عنتکم چې تاسو په مشقت کې د غورځېدل ممتنع بسبب استمرار امتناعه عن اطاعتكم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د اطاعت تاسو په اطاعت باندې د امتناع باندې استمرار کړی یعنی تاسو اطاعت پیغمبر علیه السلام نه نه کړی تاسو په هیڅ خبره کې هغه نه منل یعنی مطلب دا کنه چې په اطاعت کې استمرار نشته دی بلکې په دې عدم اطاعت کې استمرار دی چې تاسو پیغمبر علیه السلام یو خبر هم نه منلې تاسو یو خبر هم پیغمبر اسلام منل نه لانه ولې دا معنی اوس موږ څنګه وکړه لګنه وای لکه څنګه چې جمله مثبته هغه د استمرار فائدو کې فعل مضارع مثبت دا د استمرار فائدہ ور کوي نو دغه شان د فعل مضارع منفي هم دا استمرار فائدہ ور کوي لانه كما ان المضارع المثبت لکه څنګه چې مضارع مثبت يفيد فائدہ ور کوي استمرار الثبوت د استمرار د ثبوت یا د خامخا شوی همیشه شوی دی نو يجوز جائز ان يفيد المنفيه چې يفيد المنفي چې فائدہ ور کوي منفي استمرار النفي د نفي د استمرار لکه پوه شو په دې معنی والداخل عليه لو او داخل شي په دې باندې لو يفيد استمرار الامتناع دا فائدہ ورکړي د استمرار د امتناع کما ان الجمله الاسميه المثبته لکه څنګه چې جمله اسمیه مثبته تفيد فائدہ ورکړي تاکید ثبوت او دوامه دا ثبوت تاکید او د دوام داغه یعنی څنګه چې راځي پیدا کې دا شنده والمنفيه تكيد او جمله اسمیه منفیه دا فائدہ ورکړي د تاکید النفي تاکید النفي و دوام د تاکید النفي و دوام دغه لا نفي تاکید و دوام لا نه نفي د نفي د تاکید او د دوام كقوله تعالى وما هم بمؤمنين ردا لقولهم انا آمنا چې منافقان وی کنه چې انا آمنا موږ ایمان نه وړل وای څنګه آیت په سوره طه کې انا آمنا بربنا دغه نه چې دې منافقانو دا ویل چې ان آمنا من ایمان نه وړل نو الله تعالی ورته فرمایل وما هم بمؤمنین چې دوی ایمان نه راوړل یا لکه بلې راي کې سو ورته ان آمنا څنګه آیت ما زه نو وته واذا لقوا الذين امنوا قال دانا فسوره طه کې 73 نمبر آیت ہے سورة طه سورت کم یو ده ان طه ما انزلنا بری کو دا یو ان آمنا بربنا ليغفر لنا دا راغله ها بغه د منافقانو دا قول چې موږ ایمان نه وړي ان آمنا نو الله تعالی تاکید وکړو وما هم بمؤمنین
چې نه دي دوی ایمان راوړونکي نو اوس دلته کې وما هم بمؤمنین چې دلته کې الله تعالی فرمایل نیو خدا چې لکه پرې کې زميري فصل راوړل شي بل پکې بار راوړل شي نو دو چې ان آمنا چې دوی کنه الله تعالی د دې په نفي کې تاکید پیدا وس وما هم بمؤمنین دا عام جمله نه جمله اسمیه نه لیکن په دې کې تاکید پیدا کړل شوی دی نو د دې دا خبره واضح کوي کنه چې لکه څنګه جمله مثبته ده تاکید د پر راځي دغه شان د جمله منفیه نه دا هم د تاکید د استمرار د پر راځي واښوي لکه قالوا او وما هم مؤمنين لکه الله تعالی فرمایلی وما هم مؤمنين ردا لقولهم انا آمنا على ابلغ وجه او کدی په ډیر بلیغ ودا کما فی قوله تعالی لکه څنګه چې الله تعالی فرمای الله یستهزئ بهم حيث لم يقل الله مستهزئ بهم وراه دوی کنه واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون چې موږ تاسو نه موږ ټوګه کوو نه الله تعالی دله جواب ورکو الله یستهزئ بهم چې الله تعالی با ټوکی وګي د دوسرا بدله ټوکو بور کې دولا وځدل کې یستهزئ الله پاک استعمال کړي مستهزئون نه استعمال کړي ځکه که مستهزئون استعمال کړي دا به جمله فعلیه بنوا دا به فعل مضارع بنوا د استمرار او تجدد فائدہ به نه ورکوله او د یستهزئ چې استعمال کوند د استمرار فائدہ ورکړي د مثبته د تاکید فائدہ ورکړي د تاکید لکه پوه شو به معنی وكما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم حيث لم يقل جل تعالى نے فرمایلی الله مستهزئ قصدا الى استمرار الاستهزاء دا ځکه الله تعالی کړی چې بری کې د استهزاء د استمرار قصد وتجدده او تجدد لري وقتا فوقتا لکه پوه شو به معنی پوره نه ها نو ګورنن سبق کې مونږه دا خبر وکړه لکه نه چې لو چې نه دا د دې لپاره دا خبر ضروري ده چې دا په جمله فعلیه باندې به داخليږي او په جمله فعلیه کې په جمله ماضی باندې داخليږي دا لو چې نه په جمله اسمیه باندې نشي داخلي دي ځکه جمله اسمیه چې نه د ثبوت د پر راځي او د لو چې نه د تعلیق د پر راځي یعنی دا د معلقه مضمون د جزاء معلقه په مضمون د شرط باندې نو ثبوت د تعلیق منافی ده لہذا جمله اسمیه نشي راتله او جمله فعلیه او په فعلیه کې بیا مضارع څنګه نشي راتله چې دا فعل مضارع د په استقبال باندې دلالت کوي او استقبال د ماضی منافی ده د دې وجنه د لو د لپاره دا خبره ضروری ده چې دین ورسته به همیشه لپاره فعل ماضی وي کچرتا د لو نو ورستو فعل مضارع راغله نو دا به د لفظونو په اعتبار سره خو به مضارع وي او د معنا په اعتبار سره به ماضی وي او دا چې د لو نو ورستو مضارع راځي نو دا به د نقطې لپاره راځي په هغه نقطو کې یو نقطه مونږ ویلا چې کله د استمرار الفعل معنی د مقصود وي یعنی د فعل د مستمر کېدو د همیشوالي معنی د مقصود وي نو په هغه ټیم کې مونږ لو په فعل مضارع باندې داخلو لکه الله تعالی فرمای ولو لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم کچرتا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو اطاعت کوله نه تاسو مشقت کې ورزيدلی وي لیکن تاسو مشقت کې نه ورزيدلی دغه چې پیغمبر علیه السلام تاسو په اطاعت باندې استمرار نه کړی تاسو په اطاعت باندې استمرار نه کړی یاد وشي دا خبره او بیا په دې کې کچله د دې بل معنا واخلې چې اطاعت دلته فعل څه شی لري پرې کې ندوه قول لري یو دا چې اطاعت فعل یو عدم اطاعت کې استمرار ده نو په عدم اطاعت کې استمرار واغست شي نو بیا با جمله اسمیه مثبته چې څنګه د تاکید لپاره دي دغه شاده جمله اسمیه منفیه هم د تاکید لپاره راځي او د دې جمله اسمیه مثبته د تاکید لپاره راځي دا لکه څنګه چې جمله منفیه د تاکید لپاره راځي دای لپاره مثال ذکر کړه وما هم بمؤمنین پوښوي او په فعل مضارع کې تاکید او تجدد او استمرار والا معنی دای لپاره مثال ذکر کړه الله یستهزئ بهم یاد بشي واړو